ولیدو. زه مروه سادات د افغانستان هیواد سره تعلق لرم او دلته پېښور ښار کې اوسېږم او د یو شخصي یونیورسټي پوهنتون خپل زده کړې ترلاسه کوم. موږ ټولو ته معلومه ده چې افغانستان هیواد اوس مهال د کومو حالاتو څخه تېر او زه به دا هم وایم چې د پاکستان حکومت څخه ډېره مننه کوم چې همیشه په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي. د افغانستان د ولس یې ډېرې مرستې کړي چې غټ مثال افغان کډوال دي چې کوم د 40 کلونو راهیسې دلته پاکستان کې پاتې کېږي او دلته بیا زه به دا وایم چې د پاکستان حکومت او ولس یې د زړه د تله مېلمستیا کړې ده د افغان کډوالو. زه به خپل ځان خپل مثال تاسو ته درکړم چې زه هم دلته د ډېرو کلونو راهیسې دلته راغلی یم او من حیث یو افغان کډوال دلته خپل ژوند تېروم او په ډېر آرام او سکون سره خپل ژوند تېروم. خپل زده کړې د دې ځای نه ترلاسه کوم او د ما نه علاوه هم زیات په میلیون باندې دلته پاکستان کې چې دي افغانان اوسېږي او خپل تجارتي هلې ځلې خپل ژوند ژواک په نورماله سطح باندې لګیا دي تېری او اخر کې به بیا هم زه د پاکستان او د پاکستان ولس نه ډېره مننه وکړم چې همیشه زموږ مېلمستیا کړې ده او د زړه د تله په خپل هیواد کې موږ ته ځای راکړی. I am Milad Waidi, an Afghan refugee living here in Pakistan since 1993. I have completed my education here in Pakistan. We are all very grateful to the government of Pakistan for hosting a huge number of refugees over decades, and I think Afghan youth can contribute more for the Pakistan and Afghanistan if they are given right opportunities, and I am really thankful to the government of Pakistan for providing us education and business opportunities to the Afghan refugees here in Pakistan. اسم من نرگس هستم. من از افغانستان هستم، از پایتخت افغانستان کابل تعلق دارم و ما در اینجا از مدت 30 سال است ما زندگی میکنیم. در پاکستان ما همچنان تحصیلات خود به سر رساندیم. اول مکتب افغانی خوانیم، بعد از او در یک شفاخانه شخصی پاکستان کار میکنم. دست دولت پاکستان و از تمام مردمشان ما افغان خوش هستیم و به حیث یک افغان به ما سهولیات زیاد مهیا کرده است و یکی از آنها تحصیلات، کار و در هر جای به ما اینها مثل خودشان واره حقوق داده است. بعضی اوقات چیزهایی که به ما سهولت داده نشده عبارت است از بعضی از نشنالیتی یا می باشه، چون فرق بین افغان ها و پاکستانی ها همی می باشه. بعضی اوقات به ما سهولت ها را به خاطر که ما حیث یک پاکستان نیستیم مهیا نکردن و بعضی چیزها را به ما بسیار زیاد آسانی و بسیار به خوبی به ما مهیا ساخته و به حیث یک شهری افغان که ما در پاکستان زندگی میکنم ازشان خوش هستیم و بسیار زیاد به ما فایده رسانده است. تشکر از حکومت پاکستان. محکمه اطلاعات و تعلقات عامه، حکومت خیبر پختونخوا.